د خادی مکبا ډېر د خوشحالۍ مبتدا ده چې بعضې خلک په خادو کې ګناهونه کوي د الله تبارک وتعالی د نعمت ناشکري کوي او بعضې خلک داسې دي چې هغه د الله تبارک وتعالی د نعمت شکر ادا کوي. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی وکله چې په خوشحالۍ کې یو انسان الله تبارک وتعالی یاد کړي او په دې انسان باندې بد ورځ راشي مصیبت پر راشي او دې الله ته چغو وي الله په مصیبت کې په مشکل کې ما دا الله نه چې کله دې دعا غواړي आवाज کوي وی دا پرشتي وي چیر دا آواز خو آشنا او لکخکاری دا آواز خو مخکم من دیر زیاد اولیدل خو مخکم دا آواز پا سکون سر او پا آرام سر دو اس بیا دا آواز دے پا دی آواز کی درد دے تکلیف دے آواز زور آواز دے خو مخکم پا سکون سر او اس پا دی آواز کی درد دے تکلیف دے الله تبارک وتعالى ورته فرمایي دا هغه بنده چې پراحت کې زیاده ولم هنن په مشکل راغله ماته په مشکل کې आवाज کړي نو فرشتي الله تبارک وتعالى ته د دې انسان سپارښت شروع کړي الله په خوشاله کې ته یاد کړي الله نن په مصیبت ته الله دا مصیبت نه لري کا فرشتي څه کوي الله پس کوي سپارښت کوي او کله چې یو انسان په خوشحالۍ کې الله نه یاد کړي او په ته باندې بلې ورځې شروع شي او مصیبت پرې راشي بیا دې الله ته आवाज کوي الله ته چغه وي نو دا فرشتي چې کله دې دا आवाज واوري کنه نو دا فرشتي وایي دا आवाज خو ناشنا غونتره مخکې مونږ چېرته نه دی اورېدلی نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي ای فرشتو دا زما یو بنده دی په ته ډېرې خوشحالۍ راغلې خو ته چېرته ما ته اواز نه دی کړی ده زه نه یم یاد کړی نن چې بدې ورځې رالي نو ما ته چغې وایي نو فرشتي وایي الله ته ورسره خپله معامله وکړه چې څنګه تا ته مناسب ښکاري د دې انسان سپارښت فرشتې بیا نه کوي چې په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی الله نن په بدې ورځې رالي تا ته چغې وایي الله دې زموږ په حال رحم وکړي په مونږ چې کله خوشحالي راشي که نه منځ رانه ایري او دس رانه ایري ذکر اسکار خو لرې خبره ده چې د خوشحالۍ په ټیم کې وشي او چې کله بدې ورځې پې شروع شي نو بیا په غم کې د 3 ورځې سپینه ټوپۍ په سر باندې ته به وایي 2 ورځې د عمرې نه راغی بیا سپینه ټوپۍ د سر نه نه کوزئ بیا الله ته چغې وایي خو الله یې د چغې بیا نه منظوروي نه قبضوي پتا الله خوشحالي راوستي پتا الله خیر ورځم راوستي تا چرته الله یاد کړو د عبدالرحمن نوم دی کنه د عبدالرحمن خادیدا او خبر ته شم په دې باندې چې والد سي د وفات شوی دی زه عبدالرحمن خوشاله شه نن به پلار په قبر کې خوشاله ان شاء الله والد سے بدنن په قبر کې خوشاله په لحد کې به خوشاله چې الله نیک عمل بچی را کړو الله یو نعمت را باندې کړو الله هغه نعمت شکر ادا کو هغه نعمت څه ادا کو دا بچیم دام د الله د طرف نه نعمت ته او بچی دا وعده کول دام د الله د طرف سره نعمت ته نن به عبدالرحمن د پلار په قبر کې ان شاء الله خوشاله ان شاء الله الله نکاح دا یو اهم چیز دی دا عبادت دی دا عبادت دی نکاح د ټول اول نکاح چې الله تبارک وتعالى کړی هغه د آدم علیه السلام کړی آدم علیه السلام الله په خپل دست مبارک سره پیدا
بیا آدم علیه السلام په جنت کې ادو او په ادو باندې الله تبارک وتعالى دغه سی پختین د هغه بیبي حوا بیبي پیدا کړه او چرایخ شو وای کتل په خوا کې حوا بیبي ناسدا الله تبارک وتعالى د دعا او نکاح وکړه او بیا الله تبارک وتعالى زمکه تراکوس کو داغي بچی شروع شو د بچو په یو ترمنځ کې سوي نکاح وکړه نکاح دومره اهم سیز دی او دومره اهم عبادت دی چې په مخ د زمکه څومره پیغمبران تیر شوي هغه ټول نکاح وکړي سیوا د دوه پیغمبرانو سیوا دو پیغمبران داسې چې هغه نکاح نه ده کړې او هغه نکاح ځکه نه ده کړې چې هغه نکاح ته چاپریخي نو په ځوانۍ کې دا یو شی کړی یو اسمان ته اوچت شوی دی یو یحیی علیه السلام د نکاح نه ده کړې ځکه د په ځوانۍ کې ظالمانو شهید کو په واده وخت یې پرېنښودو او دیم عیسی علیه السلام چې دشمنان پسې ولګېدل نو الله تبارک وتعالی په اسمان ته اوچت کو او د قیامت په علاماتو کې یو علامه چې د نزول عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام برا کوزيږي او په امت محمد صلی الله علیه وسلم کې به نکاح کوي او صرف یو پیغمبر به نکاح پات شو کنه سو کو یحیی علیه السلام او هغه د نکاح ټایم تر رسیدل نو ظالمانو پرې خینو نو کومه د زمکه چې څومره انبیا تیر شوی دی ټول څه کړی دا نکاح کړی دا نکاح دومره یو اهم عبادت دی لازمی عبادت دی په هر حال سره چې نکاح کوي نو ځان له رښتیا ګوري مختصر خبره کوم ځکه د مانځه کوي ځان له رښتیا ګوري نو یې څنګه رښتیا وګورم سره حیران دی اوس د بیبي انتخاب کوي ځان له جسم د بیبي وګورم نو نبی رسول الله صلی الله ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی ابو هريره خزي سره چې نکاح کېږي نو دا سلور وجه کې دي څو وجه کې دي یو سره چې د خزي سره نکاح کوي خو دا سلور وجه کې دي کله کوي یو دا چې مال دی ور سره سره خپل ورکوار غریب سپیره اون تشه چې تمامدار خزب هو کوي نو خبر ور سره شمه ته دې صرف مال ته ګوري یاره مالدار خزه ده نو زب ور سره لک خشمه نو د مال د وجه یو سره نکاح کیږي دین نبی رسول الله سلام فرمایي د نسب د وجه د خزه سره نکاح کیږي یره د لوی خاندان خزه ده خلک به وي چې هغه د پلان کې خاندان زوم دی نو نسب ته ګوري نسب د خزه اوچت ته زکه سره سکوما نکاح کوما دریم ولی جمالها یره مال و سرم نشته او نسب نشته خو کلی دنو خو خبیدنو خیستنو خو خبیدنو نو دریم سبب د نکاح لپاره دریم وجه چې خلک د خزې سره نکاح کوي هغه صدا حسن دی او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولدینها نکاح خلک د خزې سره وجه نه کوي په دیندارۍ د وجنه الګ پلان کوي جنې غواړه با ولې وسره نکاح کوي او کورنۍ نه کړه خلک نه کام دي نو د خلک سره نکاح د دې سره وجنه کوي یا د مال د وجنه یا د نسب د وجنه یا د جمال د وجنه او یا د دین د وجنه نبی رسول الله ابو هريره رضی الله تعالی سره داسي توکی کوي خندا ور سره کوي فذكر بذات الدين تربت يداك ابو هريره لاس په خور کې کتل چې دا دیندار ورکا کوم خزه ورکا دیندار ورکا او کو دا ټول خبره به موجود وي چې مال ور سره او جمال ور سره او نسب ور سره او دین ور سره دا خو نور نه لانو دا څه خزه بلا چرته پیدا کړي دا ټول خبره پکې شي جمع شي دا خو ډېر لګي حکومت ورسره نشته جمال ورسره نشته نسب ورسره نشته خو چې دین پکې دی نو دا ښځه غوره کړه دا ښځه سره غوره کړه ژوند به د آرام وي ژوند به د سکون وي ژوند به د خوشحالي وي ځکه
مال ور سره شته خو چې دین پکې نشته کنه نو بیا به ټول عمر د ښځې غلامي کوي بیا به څه کوي ښځه دې مالدار او ته غریب وي او دیندار هغه دی نه خو خپلې پیسې به در باندې ټایم په ټایم زبادي نو مړه تا سره څه کور خو درله زما پلار ډک کړی لار سې درلا دستي دي ټایم په ټایم به در باندې زبادي یا ور سره نسب شته خو چې دین نشته نو بیا به نظام څه حسابوي نو جمال ور سره شته خو چې دین پکې نشته نو د کوره چې وځي نو غم به در سره ښځه دې بېدینه وه ښایسته وه خو کار نه به نشي تللی چې کار نه ووتې نو د کور به در سره فکر وي نو چې په هغې سپېرې کې خو دین هسې نشته دی داسې نه چې کور یې څه بله مسله نه جوړه کړي نو که دین پکې نه وي نو په دې ښځه کې سکون او آرام نشته خوشحالي پکې نشته دی نو بیا د بل مصیبت ته په مخ د ځمکه ضرورت نشته دی چې ښځه دې بېدینه وه چې ښځه دې بېدینه وه ټیک شو که نه ولې ټول ورځ به دې بار کار کړی ستړی ستومانه به کور ته راشي په کټ کې به کښېني ښځې ته به وچېرې لږې اوبه خو راکړه تږی منه وبه چې خپې دې ماتې دي خو هغه دې راوایي د ځان نه که نه ته به وایي چې یا الله یو بل ته مې بار مزدوري وکړه چې کور ته راغله نو هغې ځان ته ګس چپه ویستلې ده دا د لوی مصیبت دی او چې ښځه دې نیکعمله وه نو دا په دنیا کې جنت دی جنت ټیک شو که نه ته به ټوله ورځ بار مزدوري وکړي خو چې کور ته راشي چې د خپلې بیبي سره کښېني او هغه درته یو څو ښکلې ښایسته خبرې وکړي د ټولې ورځې ستړیا به دې ختمه شي یا سار کار لځي او دا در سره د وره پورې ووتله او دروازه درته پولو کړه چې زه به ستا په انتظار یم ګورې د وخته کور ته راځه نو ته به په کار باندې بیا نه پوهېږې په ستړیا به نه پوهېږې ښه چې کله دې بیبي نیکه وه نیکه د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام فرمایي وایي نیکعمله بیبي خوښه کړه نیکعمله بیبي غوره په غوره الله او په نیکعمله بیبي کې الله تبارک وتعالی انسان له ډېر خیر اچوي د عمر رضی الله عنه دور خلافت دی او د عمر رضی الله عنه دا عادت او چې هغه به د شپې ووت او په دې کوڅو کې به ګرځېدو د خپل رعایه به حالت معلومو چېرې د خلکو باندې څه تکلیف شته او که نشته او زما متعلق د خلکو څه خیال دی ګرځېده به د شپې په کوڅو کې په یوه کوڅه باندې تېرېږي د یو کور نه د دوو ښځو د جګړې اواز راځي شور دی پکې عمر رضی الله عنه غلی ورغېدی دیوال سره ودرېدو چېرې د دې ښځو جنګ پسه دی نو مور او لور دې د دواړو جګړه ده مور دا اوبه رالي په پیو کې اچوي نو دوی ورته وایي مورې داسې مه کوه تا ته پته نشته دی چې امیر المؤمنین عمر منع کړې ده چې په پیو کې به اوبه نه شریکوئ ځکه دا ملاوت دی دا څه شی دی ملاوت دی الله بعضې خلک وایي مړه نو اوبه هم د څښلو شی ده پی هم د څښلو شی ده په وامې چې ولې د کومې کوپر مې وکړو خو سکي دي که نه دا اوبه پرېږدي دا پی په پیسو دي دا دې ملاوت وکړو اوبه دې په پیسو خرڅې کړي دا ګناه ده عمر رضی الله تعالی منع کړی امیر المؤمنین چې په پیو کې به اوبه نه شریکوئ دا ګناه ده دا ملاوت دی هغه مور یې ورته وایي وایي دلته عمر شته دی دلته عمر کم دی چې ته وایي عمر منع کړې ده نو هغه لور یې ولې جواب ورکوي وایي مورې په عمر نشته خو د عمر رب شته دی عمر نشته خو د عمر رب شته دی هغه موږ ته ګوري الله عمر رضی الله عنه چې دا خبره واورېده که نه ځان ته په دیوال باندې نښه وکړه شپه د تیاره ده ځان ته یې کور په نښه باندې کړو او واپس لاړ چې کور ته ورسېدو خوب یې وکړو سحر راپاڅېدو نو بیبي ته وایي ویره زمونږ دا زوی خو زلمی دی دل خو به واده کول غواړي که نه بیبي ورته وایي واده خو به ورله کوو وایي جینۍ مې ورله سوي کړې ده خو خوښه دی چې هغه ورله وکړو وی کم ځای ده وی زه درته کور ښیم هلته لاړ شي چې پوښتنه یې وکړي ځکه په جینۍ چې ته ورکړې نه ما ته پته نشته چې ورکړې ده خو ورکړې نه ده تپوس یې وکړه بیبي ورته وایي ډېره ښه ده وایي ورته وخو بیبي لاړه تپوس له
بیبي چې ورله جینې ولیده تپوس یې وکړو دا ورکړې ده که نه ده ورکړې نه دا خو نه ده ورکړې ښه صحیح ده واپس راغله عمر رضی الله عنه دې تپوس کوي بیبي جینۍ دې ولیده او څنګه ویل شوې ده واده شوې ده او که نه ده بیبي ورته وایي جینۍ خو مې هم ولیده او ویل شوې خو هم نه ده خو یوه خبره ده ویل څه بیا خو شپونکۍ ده او د بیزو سره وکړي خلک دی بیزي سره بیزي ساتي او ته امیر المؤمنین نو څه شپونکۍ خپل بچي له غواړي ته خو د مسلمانانو بادشاه ستا خو لویه درجه ده لوی مقام دی د نبي علیه السلام په نږدې صحابه کرامو کې نو ته به زیره شپونکۍ غواړي ای ښځې که شپونکۍ ده او که شپونکۍ نه ده دې سره مې کار نشته موږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو که شپونکۍ ده او که نه ده دې کې ما ته پروا نشته دی موږ ټول یو د آدم علیه السلام اولاد یو پلار مونږ یو دی مور مونږ یوه ده الله او بچی به راضي کول غواړي بچی کینو بچیا زه چې درله د کومې بیبي انتخاب کوم په دې کې به تاله ډېر ښه په هر حال بچی دې ته تیار کړو چې او دغه جینۍ ماله وغواړه عمر رضی الله تعالی خپل بچی د شپونکۍ جینۍ وغوښته رشته وشوله د دغه شپونکۍ جینۍ په اولاد کې بیا الله تبارک وتعالی عمر ابن عبدالعزیز غونته شخصیت پیدا کړ علماء پیژني عمر ابن عبدالعزیز غونته شخصیت رحمه الله بیا دغه شپونکۍ جینۍ په اولاد کې پیدا شوی دی عمر ابن عبدالعزیز غونته شخصیت ولی جینۍ نه کوه کنه عمر ابن عبدالعزیز د عجیبه ژوند د علماو ته پته ده د به چې سار یوه جوړه واغوند د سبا لپاره بیا هغه جوړه بیا نه استعمالوله د به یوه جوړه د ورځې صرف یو ځل اغوستله چې بیا به یې واغوسته ورته اوله به یې سبا به یې بله جوړه جوړوله داسې د ژوند وایي داسې خوشبو به یې استعمالوله که نه چې د مدینې منورې په کوڅو به تېر شو ټولو خلکو ته به پته لګېده چې په دې لار باندې عمر ابن عبدالعزیز تللی دی خوشبو به پای لاره پاتې کېدله کورونو ته به دننه د عمر ابن عبدالعزیز خوشبو کړه داسې د الکوالۍ ژوند و داسې د نخرو د ناز ژوند دی او چې کله د مسلمانانو خلیفه مقرر شو که نه او خلیفه چېرته مقرر دی خو په زور یې مقرر کړو په شورا کې په زور دی مقرر شو چې عمر ابن عبدالعزیز به خلیفه وي نو چې کله خلیفه مقرر شو نو کور ته راغی ښځه یې کېنولې ښځې زه خو مسلمانانو خپل خلیفه مقرر کړم د هغې ورته مبارک شو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده وی نه که نه دې دپاره مې نه راغوښتې چې ته ما ته مبارکي راکړې وی ولې وی دې نه مې راغوښتې ده چې زه تاله طلاق در کومه تاله څه در کومه طلاق در کوم هغې ورته وی چې د مسلمانانو بادشاه نه وي نو ستا سره وم او چې کله بادشاه شو اوس طلاق راکئ اوس خو زه خوشحاله یم چې زما خاوند د مسلمانانو امیر المؤمنین مقرر کړ ته ما اوس طلاق راکئ طلاق تاله ځکه در کومه چې په ما باندې د مسلمانانو دومره ذمهوارۍ راغلې که نه چې هغې ذمهوارو زما خواهشات ختم کړو زه ستا حق اوس نشم پوره کولی زما سره دومره ذمهوارۍ د مسلمانانو دي چې زه ستا حق نشم پوره کولی د دې وجې نه تا ته طلاق در کومه بیبي ورته وي زما خاوند به ما د طلاق نه راکوه ما درته خپل حق بخلی دی ما درته خپل حق بخلی دی وی ټیک شو زه زما ښځه خو پاتې شوې چې خپل حق را بخلی خو په دې نه خلاصېږي که نه ته د بادشاه لور یې د بادشاه خور یې ته د بادشاه خور یې او ستا دپاره چې دا پلار کوم سامان کړی دی نو دا د بیت المال په پیسو شوی دی ستا چې کوم کالي دي دا د مسلمانانو په پیسو شوي دي ستا چې کومې جوړې دي دا د مسلمانانو په پیسو شوي دي نو دغه کالي او دغه جوړې راکړه چې زه په بیت المال کې داخل کړم دا ستا نه دي ښځې ورته وایي دا د رب قربان نیکمله ښځه خو نیکملې که نه خپل کالي راوړه خپلې کپړې راوړي وی یقینا دا مې ما له رور کړي وو
او چې ته دا د مسلمانانو د بیت المال دی ورته په بیت المال او کالی او کپڑے سکړي داخلي کړي مسلمانانو په بیت المال کې. الله د اختر ورځ ده عمر بن عبدالعزیز د اختر منځ په عیدګاه کې وکړو کور ته راغی. چې کور ته راغی که نه په کټ کې کېناستو داسې خفه غونته ناست دی. ښځه یې ترې تپوس کړې وایي ولې خفه ناست دی؟ خفه په دې ناست یم چې زما دا بچي خو ډېر بې ادبه شوي دي ښه د ده لورګانې وې زما دا بچي خو ډېر بې ادبه دي. ښځه یې ورته وایي ولې؟ د اختر ورځ وه ما له مې لور مبارکۍ راغله ور ما له مې لور مبارکي رانه کړه. ښځه یې ورته په ژړا شوه وی حضرت ځکه ستا خواله رانله چې د هغې په بدن داسې لباس دی چې د هغې په جسم ښکاري. د اختر ورځ ده خو د هغې په جسم داسې لباس دی چې د هغې په جسم ښکاري ځای په ځای شلېدلی دی. نو تا له مبارکۍ له ذکر عمل کې حیا وله ورسي. دا د بادشاهان د مسلمانانو امیر المؤمنین دی امیر المؤمنین. الله یو ځل بچی خواته ناست نو خوله یې پټه کړې وه داسې په څادر باندې. دی ورته وایي بچیا زه خو ستا پلار یم تا زما نه خوله پټه کړې دی ولې؟ بابا ځکه مې خوله پټه کړې دی چې ما اوږه خوړلی کور کې نور څه نه و ما د اوږې سره ډوډۍ وخوړله د خولې نه مې بوی ځي. نو عمر رضی الله تعالی اسمان ته وکتل عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله اسمان ته وکتل او په ژړا شو وی الله زما د بچو حالت پېژنې خو زه په دې باندې رضا یم هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې زه د مسلمانانو ذمهوار پاتې شم زه په دې رضا یم. الله شپنکۍ دی په ځنګل کې ګډې بېزې سره ولي نو د هغه په ګوډو باندې زمري حمله وکړه شرمخ پې حمله وکړه. چې څنګه شرمخ پې حمله وکړه که نه نو هغه شپنکۍ وي انا لله و انا الیه راجعون. وی عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. بل ملګری ورسره وایي ته روغ یې کو لیونی یې په ځنګل کې بېزې سره په ځنګل کې راسې ټلیفونونه خو په هغې وخت کې ونه کړه چې په ټلیفون ورته وشو. موږ خو د ښار نه بار یو په ځنګل کې ناست یو تا ته در کوم طرفه پته ولګېده چې عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. د عمر ابن عبدالعزیز د خلافت 3.5 کاله وشو د 3.5 کاله خلیفه پاتې شوی. په دې 3.5 کاله کې زما ګڼې بېزې او شرمحان یو ځای صحیح په دې 3.5 کاله کې شرمح لا زما په ګډو حمله نه ده کړې نن شرمح زما په ګډو حمله وکړه ما ته پته ولګېده چې عمر ابن عبدالعزیز په دنیا کې نشته. عمر ابن عبدالعزیز په دنیا کې نشته دی ځکه خو زمرو حمله وکړه زما په ګډو باندې. معلومات وشو نو په اخ کې ټیم باندې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی و کم ټیم چې شرمخ په ګډو حمله کړې وه. چې کله د انصاف قانون وي که نه بیا زناور انصاف کوي په ځنګلو کې بیا انصاف. الله دا برکت د څه شي و څه خبره مې کوله د نیکې بیبي د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله د چا په اولاد کې پیدا شوی و د شپنکۍ ښځې په اولاد کې پیدا شوی و. نو نبي علیه السلام ابو هریره رضی الله عنه ته فرمایي وی دینداره ښځه غوره کړه. کومه ښځه غوره کړه؟ دینداره. او چې ښځه د بېدینه وه که نه په دې وژلو کې به ستا خیر نشته دی. 15 جوړې به در باندې اخلي هغه یو به د 10 زرونه کمه نه وي. دا یو جوړه مې د نکریزو د شپې ده دا بله مې د اختیارتې ده دا بله مې د جنګ ده دا بله مې د ډوډۍ د ورځې ده. داسې ده که داسې نه ده؟ وایي زه به یوه جوړه د هر ټیمه غوندمه خو ښځه ولیدله سهار به یوه غوندمه ماښام به بله غوندمه. څه بېوقوف قوم دی نو اوس ښځه ولیده څه چله شو سړی دغه یوه جوړه واغوندي روغ هفته پکې وباسي څه چله شو څه چل دی. چې کله د ښځه دیندار هغه دا شی نه کوي هغه وایي زما د سر تاجه دا یوه جوړه ماله کافي ده
هغه جوړ مال کافي ده زه چې ستا خوښه یم نور دنیا ته ضرورت نشته دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام